مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دي و یو سړي د یو عالم تقریر واورېد چې وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها چې څومره د ځمکې په سر ګرځنده مخلوق دی الله وی د هغې روزي په ما ده وی ده وی چې زه ګورم چې الله راله راکوي که نه او قسم یې وخوړ چې څو پورې مې د خولې لني راغلی که نه خورم بې نه لاړ د کور نه بار ووت په صحرا کې ناست دی ځان له یو جونګړه جوړه کړه هلته صحرا کې دیره دی یو ورځ خو پې اوږې لوږه تېره شوه دوی ورځ پې تېره شوه خو ځان یې کلک کړی دی چې یا به د لوږې د لاسه مړ شمه یا ګورم چې الله یې راکوي که نه اوس په درېیمه ورځ غلو چته غلا کړې ده چې غلا یې کړې ده یاره دا به یو څو په صحرا کې به په یو ځنګل کې به تقسیم کو خپل مابین کې چې کله راغلی و جمع دی یخني ده ماښامې ټیم دی باران شوی دی پې یو کس ورته وایي ګوره دغه جونګړه ده باران هم دی او ښه برابر یخني ده دې جونګړې ته به وردن نه شو نو دغلته به دا شی تقسیم کړو چې کله جونګړې ته رادن نه شو چې ویې کتل یو سړی په مسله باندې ناست دی چې هغه ته یې داسې وکتل یاره د الله پاک څوک نیک بنده دی زه بس خپل عبادت به کوي موږ به خپل مال تقسیم کړو یو بل ته وایي چې د خوراک کې خو موږ ځان سره خوراک کم راوړی دی که نه نو خوراک به وکړو یخني ده نو د هغې نه پس به بیا تقسیم کړو چې خوراک یې شروع کوي دا خو په مسله ناست دی نیک سړی دی نیغ نیغ راته ګوري نو هغه ته یې تیم پلیټ کې کېښوده هغه خوراک نه کوي وی خوره که نه هغه بلکل لاس پې نه خوځئ خوره که نه روچت یې کوله ورکوی هغه بل ورته وایي ګوره لاس پې نه خوځئ معلومیږي دا چې یخنۍ خراب کړی دی خوله یو هم جام شوې ده د دې د خوراک نه دی داسې پوز غوندې شی وله پکار دی وګورئ لکه که پوز شی وي یاره پوز شی خو شته اوړه موړه شته بس هغې ځای کې اور بل کړی دی او مزېداره خشته الوا یې ترې پخ کړې ده ورله چې الوا یې پخ کړې ده نو په خولې کې یې ورکوي چې خولې ته یې وله نوړی اوچته کړه ورته یې خوره که نه او دې غږ نه کوي هغه مشر یې ورته وایي خولې والله جام شوې ده او که دا د لوږې د لاسه مړ شو که نه او دا غلام برآمد شوه نو د غلا کیس به بیلي او د مړي کیس به راباندې بیلي اوس لا پرېږدی سړي له خوراک ورکوي چې دی مړ نه شي خولې جام ده خوله وله په دوه کسه په زور وازه کې یو نوړی دوله ورکې خو چې یو ځل یې جام وګرځېده که خیري پلیټ به په خپله خلاصوي ده ځان غلی کړی دی غږ نه کوي خو هغه یو بل ته وایي چې هلکه چاړه راواله خوله پې وله وازه که خو چې د چاړې د سوکې وله د خولې کې سینګه ورکړه که نه او بل وله نوړی الوا خولې کې ورکوله په خندا شو چې ویې خاندل د غلا نه مشر ورته ښه موږ پورې د خندا کېږي کله دله نرم درکه او کله دله کلک درکه او تا نخرې کوتک ته یې ګوتې کړې کوتک درته ونیسو ده ورته وی یاره ما د جمعې پر ورځ د مولا نه تقریر واورېده چې ټول مخلوق له رزق الله ورکوي ما قسم وخوړ چې الله تر څو پورې د راله خولې لني راوستی که نه نو خورم بیا نه ګورم چې الله راله خولې له راولي که نه راولي دا د تاسو راله خوله م وازه کړه او خولې له راله هم تاسو راوړه نو ما ته پته ولګېده چې روزي رسان الله دی هغې غلو هغې ګوتې په خولې کې ونوې چې واقعي روزي رسان خو الله دی دا دیدله موږ الله جونګړې ته ورسولو کلک هم وله ورکو پوس هم وله پوخ که خولې ته هم وله یوړه نو هغه الله چې هغه د انسان خولې له رزق رسوي موږ له بیا لاس له ونې نه راکوي د هغې نه عبرت واخیست او ټولو غلو په هغې وخت کې توبه وکړه د رزق